بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. امید دربه ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیرت سره الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده. کم مشکلات کم ستونزې چې مته رامخې دي الله پاک دې هغه په خپل قدرتونو باندې حل کړي. سوات کرنٹ افیرز کې نن د عوامو چې کوم ستونزې د خاص کر تحصیل کابل خبر به زه کوم دلته چې کله بجلی لاړ شي یا بجلی کم لوډ شروع شي د هغې د وجې نه خلکو ته مشکلات وي، خو د هغې سره سره د کمیونیکیشن په حواله سره به زه خبرې وکړم چې دلته مختلف نیټورکس دي، زونګ دی، ټلنار دی، یوفون دی، او هر یو کس ځان دغه مختلف سیمونه راوخکې دي. او دا بده پیښه چې کله دلته بجلی لاړه شي نو بیا د هغې نیټورکس کار نه کوي. که ته کال میلا هم کې پیسې به ستاسې ضایع کېږي، نه په خبره به د هغه ونه پوهېږي او هغه ستا په خبره هم نه پوهېږي. نو پکار ده چې کوم منتخب نمایندګان دي هغه په دې باندې اکشن واخلي. او د هغې سره سره د فوټپاتو به زه خبره وکړم. د فوټپاتو په حواله سره خلکو تجاوزات کړي دي، دغه تجاوزات د وجې نه خلکو ته مشکلات دي، خلک په روډونو باندې سفر کوي. نو په دې حوالې سره هم عوام دغه مطالبه کوي چې دغه فوټپاتو دغه تجاوزات چا کړي دي د خلاف ته آغاز وکړی شي، او دې سره سره چې دا کمې ستونزې وړې وړې دا دې هم زر ته زر حل کړی شي نو بهتره به وي. خاص کر د کمیونیکیشن چې کوم زموږ صورتحال د هغه ډېر زیات ابتر دی. نو په دې حواله سره هغوی دغه مطالبه لري چې دا کومې ستونزې مسایل چې دي دا د پوري طور پر حل کړی شي. که نه موږ احتجاج طرف ته راوځو، سړکونه به بندو. نو په دې حواله سره دغه خلکو دغه مطالبات لري چې دا ستونزې زموږ زر ته زر حل کړی شي. زه عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.